نن مونږه تاسو ته د الله یو لوی ولی د علم او د صداقت بحر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د ژوند یوه واقعه د عبرت نه ډکه بیانو. ویل کېږي چې کله حضرت شیخ وړوکی و، ماشوم و، نو خپلې مور ته ووی مورې زه بغداد ته علم حاصلولو دپاره ځمه، ته ما دپاره دعا وکړه. نو مور وله 40 دینار ورکړل او ورته ووی بچیا هیڅ کله هم دروغ ونه وای، که هر څومره خطره وي خو دروغ به نه وای. حضرت شیخ ته کور نه روان شو، په لاره روانو مزل یې کو، مخې ته غلاګر راله او تپوس یې وکړو چې تا سره څه شته؟ نو حضرت شیخ ورته وی چې او جی ما سره شته 40 دینار کوم چې زما مور مال راکړي دي. غله حیران شول چې دا څنګه خبره ده. تپوس یې وکړو وی تا دا خبره څنګه مونږ ته ښکاره کړه؟ تا خو دا خبره پټولې هم شوه. نو حضرت شیخ ورته ووی چې ما خپلې مور سره دا وعده کړې ده چې زه به هیڅکله هم دروغ نه ویم. غله حیران شو د دې خبرې نه او دې خبرې غلو په زړونو کې دومره اثر وکړو چې هغو توبه وویسته. دا د صداقت د قوت نتیجه وه. دې واقعه نه مونږ ته څه حاصل شو؟ څه عبرت دې مونږه واغست؟ دې واقعه نه دا عبرت اخیستل پکار دي چې علم او تقوا او صداقت او د مور او پلار اطاعت څومره اهم شی دی. د دې وجې نه حضرت شیخ رحمت الله علیه د دین لوی خدمت وکړو. مونږ او تاسو له پکار ده چې خپلو بچو ته د بزرګانو واقعات واورو، هغو ته وښایو او د صداقت درس ورله ورکړو. نو که دا ویډیو مو خوښه شوي مخکې شیر کړئ او زمونږ د چینل جامع الاسلام حصه ضرور جوړ شئ.